نن زمونږ سره موجود دی زمونږ د ان10 د قومي اسمبلی منتخب نماینده ډاکټر عباد الله خان. د سره به خبرې کوو د شانګلې په حوالې سره، د قومي سیاست په حوالې سره، د شانګلې عوام ته چې کومې ستونزې دي چې په هغې کې دي کوم رول ادا کولی شي. ډاکټر صاحب السلام علیکم. ډاکټر صاحب د شانګلې مسایل خو چې دي خو ستاسو نه پټ نه دي، ځکه چې تاسو د دې ځای خلک یې په عوام کې اوسېږئ، د عوام سره رابطه. دلته کې ډېر مسایل داسې راغلي چې په هغې کې ستاسو کردار ضروري، بلکې دغه کسان چې دي د منتخب حکومتي د هغې خیر هغې رول خو په خپل ځای ښه به یا به بد وي هغه موږ ته نشته، خو موږ زیات اکسپټ کوئ ستاسو نه خلک که تاسو په اقتدار کې یې او که نه. دلته د پاسپورټ آفیس مسله راغله، خلک ډېر پریشان او ګډوډ او یو چا به شوکت یوسفزۍ صاحب به د قطع نه دغه جاري کوو چې دا چل دی او بډګرام ته او دا بیا خبره چې پته ولګېده د کرایه نو چې اصل قصه په دې کې څه ده، چونکې دا انجینیر صاحب دا دغه راوړی و شانګلې ته پاسپورټ آفیس یا نادره کې هم مسایل دي په هغې هم خبره کوو. نو په دې کې تاسو ته سیاسي انوایرمنټ ښکارېږي که نه دا کوم د روټین خبرې چې هغه کوم د پاسپورټ مسایل چې خلکو کې بسم الله الرحمن الرحیم. ورته بالکل ټیک ټاک خبره وکړه. زمونږ ذمہداري ده چې شانګلې هره مسلې زمونږ کې خپل کردار ادا کړو، چاہے نن مونږ پوزیشن کې یو آواز اوچتول زمونږ حق دی. زمونږ خلکو ته چې کوم تکالیف کوم مسایل دي دې خلکو هر ټایم مونږ له مینه راکړله، هر ټایم به مونږ اعتماد کړلی. که نن هم زه دلته ناست یم، زه د نون لیګ نه الیکټ شوی یم، واحد پښتنی یم، د دې خلکو به مونږ ډېر زیات احسانات دي او هر ټایم یې انجینیر صاحب له هم ورکړي دي. زما شکل کې نن زما په دې ډسټرکټ کې زما وراره ډسټرکټ ناظم دی او هر ټایم کې د شانګلې خلکو مونږ سره ډېره مینه او مونږ له هم دا پکار ده چې دا مینې جواب په مینه ورکړو، ورکړی مونږ بیا هم زموږ سره. دا پاسپورټ آفیس باره کې خبره وکړه. دا پاسپورټ آفیس په تېر شوي ګورنمنټ کې تمام منظور کړی او په تېر شوي ګورنمنټ کې زه ستا په علم کې یو اضافه وکړم چې په تېر شوي ګورنمنټ کې په پاکستان کې اولنی دفتر چې کولاو شوی هغه دا ماته ځکه د هغې اپروول 72 ډسټرکټ داسې د پاکستان په کې پاسپورټ آفیس نه هغه یو کیس و یو فایل و، هغه ټول فایل دا 72 ډسټرکټ هغې اپروول ما راغی، ټول نه اولنی دفتر ما کړی. خو چې کله دا ګورنمنټ راغی دې ګورنمنټ اول شروع زموږ د شانګلې نه، چونکې څنګه چې ما وایي چې شانګلې خلکو هغه د څه طریقه الیکشن او څه کېده هغه ټول ملک د مخې دي، هر چا ته پته ده، ټول دنیا ته پته او په هغې کې بیا ثابت قدم شو، نو ځکه یې زموږ نه شروع د نورو ایشو له زه راځم ورله پاسپورټ ته دو فنډنګ من دلته د یوټیلیټي بل من دا یو غیره پانه شو، بجلی بل نو پې کړی، لایبلیټي رینټ د دوی ایشو هلته پی ټي آی والا غوښتل دا چې دا دې ختم شي، ځکه د هغه پروګرس چې نو هغه هم هغه ریشو من نه و. نن سبا شته ځکه د حج ورځې دي، نن سبا ډېر زیات خلک ځي، په هغه وخت کې هغه شن نه دوی دا غوښتل چې دا په هغه لیست کې راشي. ډېر شي پاسپورټ آفیسز کلوز کړي مو دې ګورنمنټ ایگزسټنګ زه به تللی یم ډي جي پاسپورټ هغې څه حده پورې جګړه کېده، ما کړله پیسې ما ټرانسفر کړي وي. دا خزانې والا نن سبا تپوس کولی سبا چې د پیر په ورځ خزانې والا به تا ته باقاعده ووایي چې پیسې راغلي دي موږ سره پرتې دي د پیر په ورځ باندې انشاءالله سبا نامه اوږده تاریخونه نه سبا نامه هغه ای ډي به راځي او هغه آفس چې دی بلډنګ شپ شوی دی هغه خپل میټیریل اکوپمنټ به رالي دلته او د دې ځای نه نیکسټ ویک به دا پرشن دی موجوده حکومت چند کسان هغې ته د شمولیت افر کړی و دې کې څومره اخلي
الیکشن نه مخکې نه دا چې څنګه وي که نه د الیکشن نه مخکې امیر مقام صاحب په مسلم لیگ کې واحد یو داسې رول پلی کړی چې د هغه موږ د لندن هم ریکارډ دی چې په پېښور کې موږ جلسه کړله که په سوات کې موږ جلسه کړله که په صوابۍ کې موږ کړله که په مردان کې موږ کړله کله چې پارټي په کرایسس کې اکسیجن ورکولي ټول نه زیات رول پکې امیر مقام صاحب ادا کړی. ټیک ته دا خبره سته ټیک ته ډایرکټ کار سړی چې هغه ټول خلک دي چې ته موږ سره هر سړی پسې راځي ته موږ سره او زموږ یو کلیر موقف دی او موږ چون کې زموږ په لیډرشپ باندې کرایسس موږ مشرفور ولاړ یو نن سره هم ولاړ یو سبا به سره هم ولاړ یو دغه زموږ موقف دی دا زموږ ستاسو لکه په دې خبره کې هېڅ قسمه حقایق نشته لکه نه زه څه یم د تا د هغه کردار که ته وګورې چې ډیورنګ الیکشن چې کم ګیدرنګ هغه کړی په پاکستان کې چا نه دی په ټول ملک کې چا نه دی نو که په هغه د هغه پوزیشن داسې وي نو بیا څوک داسې کوي او دا قصور هم دا دی چې نن هغه په اسمبلی کې نیسي د هغه ایکټیو کردار و داسې خلک خو دلته فارمولې تحت ماینس شوي دي تاسو ټول ته پته ده دلته هغه په یو حلقه کې ریکاونټینګ مونږ شروع کړه په 88 ووټونو هغه ګټله 15 تیلۍ غایبې شوې په څلورمه ورځ تیلۍ رالې په څه نوم یې دی بلې 50 ووټونو هغه وبایلله دا خو ټولو خلکو ته معلومه خبره ده چې هغه ولې هغه ځای نه رکاو شوی او په دغه الیکشن کې خصوصا زموږ صوبې سره انتهایي ظلم شوی دی د پښتنو څومره اواز و څومره لیډرشپ و هغه ټولې بار کړ د شانګلې سیاست په حوالې سره چې دی لکه تاسو خپل ورو پرې کوئ لکه دویم ځل تاسو د وینې په الیکشن باندې دلته کې راځي دا هم د یو ښې کارکردګي او ثمرات دی چې تاسو ته دوباره بیا ووټ میلاویږي نو د شانګلې په موجوده پسماندګۍ او په تعمیر او ترقۍ په حوالې سره تاسو خپل کم داسې عزایم دي چې مزید شانګلې کې څه کول غواړي مطلب تاسو د خپل تجرباتو په رڼا کې خبرو کوي نو چې تاسو ګایډ لاین میلاو شي نو څه خبره دی شانګلې چې دا د کې شک نشته ډېر زیاته پاسمانده او ما چې تا ته کم شمار وکړو چې ډېر څه مونږ کړي دي خو هغه لیدی نه شي ځکه یو شړ کنډر دی هغه چې تا آبادی په هغې کې ډېر څه دی زمونږ یو سکیټر پاپولیشن دی هر ځای ته روډ رسول هر ځای ته بجلي رسول لکه په سټل ایریا کې چې ته کوې یو کلي ته چې څومره ستا باندې خرچه راځي دومره دلته یو کور دی داسې کورونه ما ته معلوم دي زه د سینکاړۍ طرف ته تلم یو کور دی هغې ته 36 پولونه مونږ یو کور 36 پولونه چې ته په سټل ایریا کې لګوې پوره ټاون کې کور کېږي مطلب په هغې کې مونږ ډېر څه په هر مد کې کړي که ایجوکیشن مد کې ته وګورې تېر زه چې کله دلته یو اپرچونیټي خدای پاک مونږ راکړه ارتکویک راغی هغه ارتکویک چې هغه مونږ یو اپرچونیټي ته چینج کړو په هغې کې دلته سکولونه زمونږ 2 کمرې سکولونه وو تاسو ته به یاد وي په هغې کې 282 سکولونه ما ورکړي هغه مونږ شپږ کمرې جوړ کړي مخکې دا نه سیسټم نه دلته ما 3 ډیګري کالجونه دي چې نه کوو لکه بغیر ایجوکیشن نه بغیر مو مخې ته نه شو تللی 3 ما جوړ کړي دي بدقسمتي ده چې دا پروونشل سبجیکټ و هغه 13 ګورنمنټ کې کمپلیټ شوي تاسو به لیدلي یو په بیشام کې یو په پورن کې یو په دې کې لږ ټپ ټوپ دی پروونشل ګورنمنټ هینډ اوور کړه لاس نه دی شاته خو هغې له پوسټینګ ټرانسفر د پروونشل ګورنمنټ کار او پروونشل ګورنمنټ نه دي ورکړي تر ننه پورې په هغې واقع پراته نه حالانکه نن په فیډرل کې هم د دې ځای یو وزیر دی چې فیډرل کې هم د هغو ګورنمنټ دی په صوبه کې هم مونږ چې جوړ کړي هغه ته په کار د سټاف ورکې مونږ دې لپاره کړي چې د دې ځای ماشومان د دې ځای خلک افورډ کولی نه شي غربت په وجه چې هاسټلو کې پاتې کېږي چې دوی دلته تعلیم حاصل کړي نو هله که دې خلکو تعلیم حاصل کړو نو هله به دې کویلو نه مونږ هله به دې پاسماندګۍ کې کمی راځي دا یو بنیادي شی بل 13 ګورنمنټ کې ما داسې کړو تاسو هغه پیپر راوښتی هم شوی زه به پی این ډي کې پارلیماني سیکرټري وم لاست ایئر په هغې کې اکنامک زون کې ما شانګله اچولی غیر شانګله کې د اکنامک زون جوړ شي او بنیاد دا چې یاره دلته که دا انډسټري ولګي نو زموږ خلکو ته دلته په کور باندې باعزته روزګار میلاو شي کوم لاشونه چې موږ لاندې لګوو کوم لاملي چې کویلو کېږي ته هغې کې طریقهکار دا جوړو چې کم صوبه کې اکنامک زون جوړېږي کنسرن چیف منسټر به نامینیشن کېږي زمونږ کنسرن چیف منسټر چې هغه د پی ټي آی پرویز کټوک هغه پکې نوښار ورکړی
دلته چې خلک پی ټی آی ووټ ورکوي ته پته هم نشته چې څه کېږي څه نه کېږي ورکې نوخار ورکړی دا په اسمبلی کې ما باندې کوېسچن هم شو تیر ما کوېسچن آنسر به ما کول سی پی آی د هغې ډېر ډیټیل جواب هم ما ورکړی دی په ریکارډ باندې موجود بیا یې په سیکنډري فیز کې چې کوم ورکړي چې دې ځای کې دې جوړ شي په هغې کې زما نه دې سایډ ته سوات دی هغه پکې شته زما نه دغه طرف ته بونیر دی هغه پکې شته زما دې طرف ته هغه دی بټګرام دی هغه پکې شته د شانګلې نوم پکې هم نشته کوم چې د پروونشل ګورنمنټ کم لست دی هغه آن ریکارډ دی او پی این ډي کې پروت دی نن او بیا د شانګلې خلک دي بیا د پی ټي آی خبره کوي چې دومره ډسکریمینیشن چې زما نه دې طرف ته شته دې طرف ته شته دې طرف ته شته او د هغې نوم پکې نشته لکه ډېر مسایل دي خلکو ته تاسو ته خو پته ده چې زموږ شانګله خو ډېر دور دراز علاقې دي او لکه بعضې خلک داسې چې واپس شپېل هم بیا نشي تللی نو دلته کې نادره کې چې کوم منیجر دی یا دغه دی نو هغه دا خلک ډېر ټارچر کوي او لکه کله یو تاریخ لکه د یوې ګنټې کار له هغه هفته ورکوي دغه ورکوي نو لکه دې سلسله کې تاسو لکه ستر رول ادا کولی شئ چې د عوام ته سهولت میلاو شي او هغې ته د هغې هغه کار چې هغه په هغه ټایم باندې لکه وشي ګوره نادره کې هم ډېر ایشوز دي چونکې دا هم د فیډرل ګورنمنټ سره ریلیونټ خبره ده په دې مزل کښې تا دې خبرې له ایډمنسټریشن نه لږ وروستو راشم دې مخکې چې موږ ته کوم پرابلم راغلی په دې ګورنمنټ په تېر ګورنمنټ کې 3 آفیسز ما کولاو کړي یو په مارتون کې یو په مخوزو کې یو په شاپور 3 آفیسز نور ما اپروول اخیستی یو په دندۍ کې یو په کروړه کې یو په لندن اخیری ټایم و زموږ د ګورنمنټ اخیری شپږ میاشتې په موږ باندې هغې ته موږ بلډینګز هم اخیستي دي په تېر ګورنمنټ کې هغې ته موږ اکوپمنټ هم شفټ کړي هر څه کړي په الیکشن کمیشن طرف نه بین ولګي د هغه موږ اوپن نه کړي هغه نور آفیسز دوی چې کله راغلل نو موږ اول ما دا ډیمانډ وکړو چې زموږ کم آفیسز آلریډي چې اپروډ دي آلریډي هغې ته اکوپمنټس دي آلریډي هغې له موږ ګریټس بلډینګ اخیستي دي نو پکار ده چې دا موږ اوپن کېده په تندر ولګو دوی زموږ 2 آفیسز یو د چوغا مخوزو والا پوره تحصیل دی دا نصب تحصیل دی یو مارتون نصب تحصیل دی هغه دواړه کلوز کړو هغه بیا ما په های کورټ باندې ريسټور کړي دا بستا معلومات ته دی یا باندې بیا دا نور 3 چې دي هغه نور 3 کینسل بیا زه تلم په هغې مې پرزول کړي دي 2 ما بیا ريسټور کړي یو د دندۍ یو د لندن انشاءالله 10 ورځې وروستو یا 15 ورځې وروستو زه به د هغې لاړم باقاعده افتتاح کړم لکه چې دا لندن نه یو سړی راځي الپوری ته یا د دندۍ نه یو سړی دلته راځي نو ټارچر کېږي هغه تکلیف وي نو دا هغه وخت کې چې کله زموږ ګورنمنټ و هغه منظور شوي پروجیکټس وو نو هغه ما واپس کړي دي انشاءالله څنګه چې ما وویل هفته 10 ورځو کې به د دې زه اوپننګ کوم انشاءالله دویمه خبر راځي دلته د ایډمنسټریشن والا بالکل کم ځای کې داسې کمپلینټ کې اینی ټایم هر سړی موږ ته فون کولی شي هغې موږ تپوس کړو هغې موږ وینا کولی شو دا زموږ حق دی زموږ ډیوټي دی څوک ټارچر کوي هغه موږ تپوس کړو خو چې دا آفیسز کولاو شي دا کم چې دلته اوس اوورلوډ روان دی دا لوډ به ختم شي ځکه دلته الپورۍ ته نن د هغه پیرخانې سړی هم راځي او د هغه طرف سړی هم راځي دا ټول خپل په ځای پاتې شي دې سره زموږ ټول سیسټم برابر شي دا څنګه چې تا 2 شی نه وچېړل یو د پاسپورټ آفیس ته وچېړو یو د نادره خبرو پاسپورټ دا ما تېر هم دا ویلي خپل په خبرو کې نه 10 ورځې مخکې ما یو سټیټمنټ ورکړی تر څو پورې زه ممبر یم د چا پلار هم د شانګلې پاسپورټ دفتر نشي بندولی دا به کوله خپل په سټیټمنټ باندې ولاړ یم را روانه هفته کې تاسو خپله وزټ وکړئ دې ځای کې د بلډینګ دی تاسو به راشئ دې کې به انشاءالله کار کېږي انشاءالله دویمه خبره دلته موږ سره یو بله شی وه دلته ما یو کیمپس راوړلی دی شانګلې ته تېر ما خپل وخت کې راوړلی هغه کیمپس چې ما راوړی هغه کیمپس له ما خپل په هغه تقریرونو کې بار بار ویل کېدی شي دا اورېدلی مې چې ما شانګلې کیمپس لپاره 100 کروڑ روپۍ منظور په تېر زموږ چې کله کوو زموږ چې کله لاست ایئر بجټ کې 100 کروڑ روپۍ ما د شانګلې کیمپس لپاره په هغه 100 کروڑ کې دا په انسټالمنټ کې ریلیز کړي فرسٹ کوارټر چې ما ریلیز کړی 24 کروڑ روپۍ راغلي وې سوات یونیورسټۍ ته شانګلې د کیمپس دې ځای نه کله چې پی ټي آی ګورنمنټ راغی نو دې اناډیانو داسې وکړه چې دا کیمپس چې دا فیزیبل نه دی
دا سوات دومره نږدې دی او د سوات یونیورسټي دلته نه دی په کار د دې د کلوزنګ لیټر هر څه آن ریکارډ دي د دې چې اوس څوک اوس چې کوم کس د دې انچارج دی محبوب نوم یې د ځان تپوس هم کولی ما ته فون راغی چې هغه 24 روپۍ ټي سي والا وایي چې موږ ته واپس ریفنډ دا فیزیبل نه دی زه به یې تللی یم په هغې چې څو جګړې ما کړي هغې کې زما په خوب باندې احساس نه شي زما ډیوټي زما کار دی هغه پیسې مې واپس کړي دي هغه مې اسټبلش کړی م دی ما بلډینګ جوړ کړی دی زما دفتر پې نن هم لګېدل ډسټرک کمپلیکس هغه ته به یې مونږ حواله کړی دی زمونږ د دې ځای یو وزیر دی هغه تصویر واخیستلی ما شانګلې کیمپس کې ولاړ نو تاسو لاړ چې سټوډنټانو ته تپوس وکړئ چې څو وخت نه پکې سبق وایي او دا هم زما وعده ده انشاءالله چې دا کیمپس به زه نیکسټ ایئر زه به ټرای کوم چې دا فل فلیج یونیورسټي شي انشاءالله نو دا هم د پی ټي آی موږ سره شانګلې سره دا کار موږ سره دا کار هم کړی لکشن یې ستا دا ویورز د واوري چې موږ سره څو ظلمونه دي پی ټي آی والو په موږ نه هېڅ شی نه راکوي خو موږ چې څه منظور کړي پکار ده هغه زموږ نه نه دا ایکسپریس وے ما منظوره کړو بیشام فضاخیله چکدره کالام او دې له 9 بلین الوکیشن دی زموږ 20 ډي پي تېر کال 20 ډي پي کې 9 ارب د دې لپاره الوکیشن شوی یو او 6 ارب د بل الوکیشن شوی چې نه 7 ارب 16 ارب دې کې الوکیشن شوی نو موږ له نور راکول په تن نور لګو کله چې دو ګورنمنت راغی هغه سلیش کا هغه زموږ ختم هغه کوم ایکسپریس وے چې وا هغه کوم ایجوکیشن لمون کړه په بجټ کې یو شی راغلی پی ایچ ډي پی هغه کاپی چې ته خودیشن ته زمونږ لاس بجټ کاپی نه باقاعده ایجوکیشن دغه شی دغه مخکې کارونه ایجوکیشن شوی دی هغه فیزیبিলিټي کمپلیټ هغه ارڅ شوی دی هغه سلیش کو زمونږ یو ظلم دی القصه علن کی بدقسمتی نه دی کمیونیکیشن منسٹر میں دے سوات ہم دے دیجیے اب اسمبلی کی مال جواب راکی کہ نہ دا خو جدا چل نو مال کہ تب خپل القی ته نه دي دغه هوستاوم ستال کپ کې نه سوات کل کو دم لیدل کې شامل کوم ما په دې بنیاد چولو چې الټرنیټ موږ سی پی کې روټ په ملو شي علاقه به ترقی فیوچر ډیولپمنٹ نه بهرحال هغه خپل پځه د گورنمنت موږ سره کې بیا افسوس خبر نه پښانه کې بیا پی ټی آی کله چلے وي کوم ظلمونه موږ سره بل ما یو منظور کړو په دې 13 وخت کې یو ګرسټیشن ما منظور کړو هغه ګرسټیشن باندې باقاعده کار شروع تاسو تلیم شي دا غیا ټرانسمیشن لاین باندې باقاعده جو پوسټ چې هغه غټ پوري نه فاونډیشن هم شوی تاسو کته هم شي دا غي ټینډر هم تاسو کته شي د بلډینګ ټینډر لګیدل دی بونډوا ټینډر لګیدل دی ټرانسمیشن لاین باندې کار شروع دی انګوینګ پروجیکټ هغه هم زموږ هغه باندې سبا نه بدر زه بیا زما کوټ ته ان شاء الله زما امید دی چې موږ ته انصاف ملاویږي زما ذاتی کار نه دی د قوم نه فیسیلیټي ورکول او د دې پی ټی آی والا زموږ سلیش کړی دی زه به په کوټ باندې بیا کوشش کوم چې زه ریسټور کړم ان شاء الله بل ګریډ ما منظور کړی و وشان کې لوکل بجلی نه موږ بجلی میلاو شي هغه الحمدلله تاسو ته خبر شي د نن نه یو نیم میاشت مخکې هغه ما انرژایز کړی دی او ډایرکټ چې کوم دا نیشنل ګریډ ته کوم لاین دي د هغې نه علما کنیکشن ورکړی داسې پریسیډنټ په پاکستان کې څوک ماته نشي کولی داسې چا کړي دغه چې ما نن د هغې تاسو نن وکړی شئ بایفرکیشن باندې کار روان دی کوم هغه فیډري چې ته خورېږي هغه فیډري بایفرکیشن باندې کار روان دی په 13 میاشت کې هغې ته ما 2 کروڑ روپۍ په زور د پیسو نه سینکشن کړي یو دفتر ته تللی ما میټیریل مې په خپله را رسولي چکدره کې دي چکدرې نیم راغلي دلته پرون مې یو ټرک تللی پیر په ورځ به بل مې انشاءالله روان ټولې علاقې ورته دا چې لوکل بجلي به مونږ ته میلاو شي خو زه افسوس سره وایم یار میاشت مخکې ما کله افتتاح کړل دلته به میډیا هم رالل دلته به کې هم د دې ځای نه چا پکې څه ارټیکل هم ولیکو نو زمونږ وزیر صاحب دی زه چا پسې سپکې خبرې نه کوم شوکت صاحب هغه پکې هغه کسټم فون وکړه چې دا خو زه وزیر اعظم سره میلاو شوی وم او ما عمران خان ته ویلي دا خو هغه کړلی او تاسو زه خبرې کوم دا هغه صحافي ته وایي چې صاحب زه خو یو نیم کال نه مخکې دا ټاوري نه چې عمران خان حکومت نه په هغه وخت کې دا لګېږي نو مطلب یو خو دغه تشه خبره تصویر جوړوي یو بنیادي کار مطلب په هغې کې هم زه هارډل جوړولو کوشش کوم پیسکو والا دبا هوا بل دبا هوا خو هغه هم په داسې انداز ما راوړی دی هغه هم انرژایز شوی دی او شوی یو سوال جی